من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مخکې بیان د مشرکین او د کفارو د انجام او د عاقبت وشو او د موسی علیه السلام د قوم چې هغه فرعونیانو د هغې ذکر چې کوم دی نو بیان کړ. په دې رکوع کې احوال د قیامت او حالات د قیامت الله تعالی ذکر کوي. ويسألونك تپوس کې استانه اے حبیبا عن الجبال د غرونو چې دې غرونو سره بس کېږي په ورځ د قیامت باندې. فقل تو ورته وای اے حبیبا ينسفها ربي نسفا وابلزي الله تعالی دې لرا رب زما نسفا پالوزولو سره دا غرونه به ذره ذره شي. خیال کرا لکه څنګه چې الله تعالی سورۃ مزمل کې فرمایي کنه سفرمایي آیات کریمه سورۃ مزمل کې چې غرونه به چې کم دینو الله تعالی دا به سکی دا به ذره ذره کی کسیبا پوش به کنه کسیبا راغله ده کنه چې غرونه بس شي دا به شګي شي شګي ادا به چې کم دین لکه د شګو په شانتي او بیا به والوزي نه دلته کې د ذکر د الوزولو دي پوش به کنه فیذروا او بغرزي الله تعالی د ازمکه لرا قاعن اے غربت نوالوزي او د غر دلان دی غزمکه بدسي انوار شي صف صفا چې هغه به سترا او انوار میدان وي انوار میدان قاع جمع د قاعتون د انوار ازمکه ته وي او صف صفا سترا لا ترى فيها تبينين پدغه غزمکه باندې عوجن کاګلیچ ولا امتا او نه ډیره کوي نه په کندوي نه په کې ډیره کوي. یوم ایزن پدغه ورځ باندې یتبعون الداعی دا خلق با ورپسې د आवाज کوونکی داعی څوک دی؟ اسرافیل علیه السلام. هغه به چغه وخی دا مخلوق به چې کم دینه داغه چغه اتباع کوي پوه شي به هغه پسې بروان په دغه ګوګو پسې بروان لا عوج له نشته کاګلې تاغه د پارا که څوک په غرونو کې دی که په سمونو کې دی منډې به وحید دغه د وجنه دغه ګوګو د وجنه وخشعت الاصوات او چپشي اوازونه د خلقو للرحمن په حکم د الله سره اوازونه د خلقو دا شعورونه چغه دا بغلیش فلا تسمعوا تبناور الا همسا مگر خکالو صرف نری اوازونه ولی خلق به بهوش شي د هیبت توجنه به خلق بهوش شي اشخکالو قدر بئی انور د خلقو زورونه شعورونه ابغلیش. یوم ایزن پدا غورت بنی لا تنفع الشفاعت فائدہ بنا رسی سفارش د چا شفاعت بکار نه کوي الا من مگر شفاعت تا هغه چا اذن له الرحمن چې اذن کی هغه تعالی تعالی ورضی له قولا او راضی د پاره د خبره د په خبره راضی خبره صدا کلمت طیبه خیال کرا لکه چې د کلمت طیبه داغه نه خوشاله شي د صدق کلمه ویلي هغه به شفاعت کوي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله عالم دې پاګه کائنات چې مخکې د دین دي هغه چې ورستو دي او دا خلق به احاطه نه کوي ولا يحيطون به احاطه نشي کولای دي په الله تعالی باندې د جهات د علمنا. الله ته ځوړان دي د ورستو ټول علم دي او د الله تعالی په علم په ذات باندې څوک احاطه نشي کولای. خیال کړه لکه لا يحيطون به
په دې مابین ایدیهم ما خلفهم باندې بل څوک احاطه نشي کولی. دې نه معلومه شوه چې علم غیب د الله تعالی هغه څه دی، هغه محیط دی. بل هغه بلا سبب دی، بل هغه ذاتی دی. څه دی؟ ذاتی دی. پوه شئ په کنه دغه درې شرطونه دي د علم غیب د وعنت الوجوه ذلیل بشي مخونه د خلق للحي هغه الله تعالی القیوم چې هغه منتظم د عالم دی، د تمام مخلوق مخونه به الله تعاجز شي. وقد خاب من حمل ظلم او هلاک شو هغه څوک چې بارک ځان ته ظلم، هغه څوک نه مراد شو چې هغه د ظلم پیټه د ځان سره اغسته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، چا چې ایمان را وړي په حاله چا چې عمل صالح وکړو په حالت د ایمان کې، فلا يخاف ظلما دې بنه یریږي د ظلم نه، په زمانه به ظلم نه کیږي، نه په قبر کې او نه په حشر کې، ولا حزم او نه د نقصان. د نقصان یره به سره نه چې د په ثواب کې د په بدلی کې بس کمې وشي. وکذالک انزلناه دارنګ موږ نازل کړی دا قران پاک قرانا عربیا وصرفنا فيه من الوعید، موږ بیان کړی دي موږ په دې قران پاک کې د سنا د يرولو د من الوعید د وعیداتنا، په دې کې موږ بار بار وعیدات بیان کړی دي، یعنی د زورن او د دغه خبره د عذاب خبره. لعلهم يتقون خیږي چې دا خلق پرهیزګارش او يحدث لهم ذکر، یا موجود شي په زړونو د دې کې سوچ په دې وعظ باندې، یا خو به دې متقیان شي، که متقیان نشي نه کم از کم سوچ به راشي. يحدث لهم ذکر موجود به کې دی لره په زړونو کې څه فکر او سوچ پوښ د دې وعظ پیدا بدای پوښ به کنه چې یا خو به څه شي یا خو به متقیان شي پوښ به کنه. بیا کال او چې کم دین واکه څه کال او سلور میاشتې او لا څلوي خو راځي دا به چې کم دین ورکای، او یا به څه شي کم از کم دا چې روده خو به کوي کنه پوښ به کنه، یا زمونږ کې ناراض شي نو کم از کم نور هم سکای پوښ به کنه، دور سنه سوچ پیدا شي پوښ به کنه. فتعال الله الملك الحق، پس لوی دی هغه الله تعالی چې هغه بادشاہ دی او حق دی. حق دی معنی ثابت دی همیشه. ولا تعجل بالقران، تلوار مکوا په تلاوت ته قران پاک کې، چې کله ته تلاوت کې تعدیب مکوا من قبل ان يقضى مخله دینا چې مکمل شي له کتا ته وحی واحد. کله چې جبرئیل علیه السلام ته تلاوت کوي نته په جبه زر مخوځوا بلکې چې داغه تلاوت ختم شي الی توایا. وقر رب زدنی علما، او آیت ای رب زما سیوا کې مال را علم، خدای زما په علم کې اضافه وکړي، دا وظیفه کوا الله بدت علوم ربانی نور سیوا کوي. ولقد عهدنا الى آدم من قبل، بشک مون وعده کړی و د آدم علیه السلام سره د مخکنه، و آدم سره د څه کړی و خیال کرا لکه چې تبا دی بوټی ته نه نږدې کېږي، دا میوه به نه خوري پوه شوې که فنسیه د نه یې راشوله ولم نجد له عزما، نو موندلې د ده دپاره موږ مضبوطه اراده په یېره باندې د ده نه جرم وشوخه، د اراده نه وه. د دې نه معلومه شول چې د پیغمبرانو نه ارادتن ګناه نه کېږي پوه شوې که که وشي نه هغه صحیح اجتهادي او نسیان او خطا وي پوه شوې که هغه قصدن نه وي. د پیغمبر شان دا دی چې د اراده د ګناه نه وي. ولم نجد له عزما، نو موندلې موږ د ده دپاره اراده. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، د دې نه عظمت ته چا ثابت شو؟ عظمت ته آدم علیه السلام ثابت شو. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، په هغه وخت چې موږ وویل آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، وویل موږ فرشتو ته سجده وکړئ د آدم، فسجدوا ټول سجده وکړله مګر ابلیس ونه کړله او انکار یې وکړو. فقلنا موږ وویل یا آدم، ای آدم علیه السلام دا ستا دشمن دی او ستا د بیبي دشمن دی، خیال کرا لکه نو ته خیال کوه چې د خبره چرته ونه منای دا ستا هم دشمن دی او ستا د بیبي هم دشمن دی. فلا یخرجنکما،
تاسو دواړه دی ونه باسي من الجنت د جنت نه فتشخا ورنه ته په مشقت کې پریوزي ها اسنه ک دواړه چې کم دین واکه وېستل کنه نه ته په مشقت کې پریوزي ها بیبي خو با زور په پچای ها نه ډوډۍ زور پچای په خاوندې کې په خځه نه پتشخا یا یو نه وي خاصه پتشخا وی زور په پتا باندې نو ستا خوخه پوه شي به ها تفسیر قرطبی لیکي پوه شي به چې آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راغی نو دغه وخت کې دغه د وریجې او غنم او وربشې او د دې تخمونه د ځمکې ته مخکې نه راغورځېدلو اورې جبرئیل علیه السلام د ځان سره دا تخمونه راوړل پوه شو به او د دې کاش به چې کم دی نه کاو خیال کراله د دې کاش به کاو د دې د یو ریړم جوړ کړي و پاغه ریړه کې به سره او دا تخمونه چې کم دی نه پټی تاوړل پوه شو به آدم علیه السلام په غره باندې اوسېده لبیبي خو په کم ځای کې پرې وته بیبي خو په جده کې پرې وته او آدم علیه السلام کم ځای کې په سراندیب د هندستان کې پرې وته دغه په سر کې دی اوسېده هغه نم وربشه به ځان سره دوه غټه به چې کم دین واچولې یو په د پاسه راخ کلا او بل به د لاندې وړو به نه وشو میچنې جوړه کړې وکنه میچن به ګرځوله او نه یو مشقت خداو چې د ځانونه به څه جوړول یو مشقت داو چې اول به پټه سرپاو بیا به پیوي کوله بیا به څه چل کاو بیا به کارونده کوله نه بیا به دغه دانی وړولې بیا دغه په سر کې انغری ځان له جوړ کړو په انغری باندې به ډوډۍ جوړوله چې ډوډۍ جوړ کړله نه ډوډۍ ته نه د خدای په قدرت ورغختله چې ورغختله نو ډوډۍ په مخ کې دی ورپسې پوه به کنه نو دغه ځای کې رایا چې اوه ما ته خو الته ویلو چې پتشقا چاته د شیطان ونه منې کینی پس کې به وګورځيږي په مشقت کې به وګورځيږي پوه شي به کنه نه ډوډۍ ته په مخ کې روانه و آدم علی السلام ورپسې را کوزې د پوه شي به کنه اورې کنه نه یو څه ځلې زمانہ ګډه را مخ کې روانه او زور پسې را روانو ما خوشحالي په منډه پوه شي به کنه اخر چې د کمر سر راغی جو میته وال وتم دي دورا کمرو چې د دې دیوال نه بلک کم او شی به دا زنګون مې ولګېدو دا د وینې لا فوارې ته روان شولې او بیا جو دغه شانتي بیا تشکور تر عالم پوه شي به نه دا پتشقا ده پوه شي به هغه مشقت کې به پریوزي پوه شي به ان لك الله تجوع فيها بشک استاد پارا دا نعمت ته الله تجوع فيها چې دلته بنوږي کېږي په دې جنت کې ولا تعرا نه به بربندېږي او کچره دا په پالي دی وکړه بیا به بربند شي وانك لا تزمو فيها تبنتږي کېږي په دې جنت کې ولا تزها او نه به په بلاس کې راځي نه به په بلاس په ګرمۍ کې راځي خولي بدوانیم ناراضي ښا فوسوس الیه شیطان وسوسه واچوله دته شیطان قال یا آدم هل ادلک آدم تا نه خبرو ما علی شجره الخلد پاغونه د همیشوالي باندې دلته یو ونه ده د میوه کدا دی خوړل کنه نو همیشه په جنت کې و ملک نه پدا چې بادشاہ سره لا یبلا چې بیا باندې ځړېږي چا بادشاہي باندې ځړېږي تعالی بدا چې بادشاہي میلاو شي چا به همیشه فاکلا منها دوړو خوراک کو دغه ونینا فبدت لهما سوءاتهما ظاهر شو دوړو ته عورتونه خپل دا جامې د دوړو نه وګرځیدلې او بربند شو متفقا شروع شو یخچفانه چې پټواله کو علیهما فزانو خپل باندې من ورق الجنه په پانو د جنت سره خاصب ست ویلې شي پټولو خیال کړه واسوا آدم ربه او ان نافرمانی وکړه آدم علیه السلام درف کړنا भगवान बेलार شو خدای قواعد معنا د گمراهی نه لخوا معنا زندگی ترخش والا زندگی سش والا ترخش والا نه دی و خویدلو پوښې به و خویدلو په دغه چې کم دغه نعمتونو نه ورپسې شي او دلته کې د معصیت نه مراد اجتهادي معصیت ته
اجتهادي معصیت دی نه عزمی او قصدی معصیت نه دی ثم اجتباه بیا الله تعالی دلر منتخب کو توبه ویشتلا الله دې منتخب کو رب فتاب علیه نه توبه قبول کړ الله تعالی د دینه معلومیږي چې نبوت تورست ورکړې شوی دی وحدا او الله تعالی د ته رهنمایي وکړه دته رهنمایي ورکړه قال اهبطوا بیا الله تعالی وته حکم کو اهبطا منها جميعا راکوس شه د جنتنا پيړه سره تاسو دواړه راکوس شه بعضکم لبعض عدو بعض تاسو په بعض دشمنانی تاسو په فطرت کې څه اختلاف دی فایمایات انکم من هدن چاته چراغ هدایت زما فمن تبع هدایا فلا یذل ولا یشقى به بچره گمراه نشي چا چې د هدایت تابعداري وکړه ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چا چې اعراض وکړه ما د ذکر نه دون به تانګي ونحشر يوم القيامه امام با راوچت کو دل را په ورځ د قیامت باندې چې دی بلون دي چا چې اعراض وکړه ما د ذکر دون به سي د آخرت دون به تانګي ښا د آخرت دون به سي تانګي اعراض پنځه قسمه اعراض ده ښا سو پنځه قسمه اعراض اعراض د تلاوتنا اعراض د سنه د علمنا اعراض د سنه د تعلمنا طالبګرینا کو اعراض د سنه د تعلمنا اعراض د تعلیمنا بلته نه خي اعراض د سنه د تلاوتنا اعراض د تعلمنا اعراض د تعلیمنا او اعراض د عملنا اعراض د سنه د عملنا قرآن خو زده کی بیا عمل پې نه کړي او اعراض د سنه د قانون چې قرآن پاک قانون نه ګرځي د قانون جوړولو لپاره کوشش نه کوي چې قرآن پاک د قانون شي کوشش دا پنځه اعراض دي دا پنځه اعراض چې چا وکړلو نتیجه به صحیح نتیجه به دی چې د ژوند به تنګي پوه شو په دنیا کې به ژوند تنګ د پریشانی په ورځ د قیامت به دی وړون دي قال دی بوای رب لما حشرتنی اعما و ای رب زما ولتزا راپاس ولم تازړوندو وقد كنت بصيرا لن كذبینا وما قال الله تعالی بو تو فرمای کذالک اتت آیاتنا دارنګ راغلیو تا ته آیاتونه زمونږه فنشیت تا ير کړیو تا ير کړیو د دې تلاوت ير کړیو د دې تعلیم دې ير کړیو د دې تعلم دې ير کړیو د دې عمل دې ير کړیو د دې قانون دې ير کړیو وکذالک اليوم تنسى او نن تیر کړل شولې وکذالک نجی من اسراف دارنګ سزا ورکو مونږ هغه چاته چې اسراف وکي د حد نتیر شي ولم يؤمن بآيات ربه ایمان را نوړي پایاتونو دربان والعذاب الاخرته اشد وابقى عذاب د اخرت ډیر سخت او همیشه دی ډیر سخت او همیشه دی د دنیا عذاب کوي خو همیشه نه دی هغه د لکسات ته پاره او د اخرت عذاب څه دی هغه همیشه افلم يهدي لهم آیا رهنمایي نه کړي دي خلق ته دې خبره وته رهنمایي نه کړي کما هلاکنا سمرم هلاک کړي دي قبلهم خذلین من القرون د قومنا يمشونا دا قریش ګرځي په مساکنهم په آبادو د دې کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهى په دې مذکور کې نشانه د عبرت دي لپاره د عقل مندو ولنها څوک دي عقل مند خلک ولولا کلمه سبقت من ربک ولنشته دا چې او کلمه چوڑاندې شوی دا د ربستانه ولولا کچته نه وی هغه کلمه چوڑاندې راغلی دا خیال کړه هغه کلمه صدا دا د چې الله تعالی د نبی علی السلام په حرمت باندې په امت عذاب نه راوړي عذاب عام په امت باندې نه راوړي کچره دا کلمه نه وي لکان لزامن خامخا د عذاب لازم د دې امت سره واجل مسمى عددی لپاره نیټه به مقرره وا او ورځ د عذاب د دې لپاره سوا هغه مقرره پس بر علامه یقولون صبر کوه ای حبیبا هغه خبرو چې د مشرکان وای وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس دا الله تسبیح کوه په حمد سره قبل د خطلو د انورنا قبل د خبرو خطلو د انورنا سکوا تسبیح کوه مراد د دین وې د سار مونږ څه دې صلات فجر
وقبل غروبها او مخکې د غروب د انورنا د غروب د انورنا مخکې څو منځونه دي ماسپخین او مازیګر ها دو منځونه داش یو فجر اتر ومن آناء الليل او دانګ تسبیح کو د الله تعالی په اوقات د شپې کې د آناء الله نه مراد ده مغرب او عشاء د ماخام د ماسوتان منځ خیال کرا لګا فسبح د اوقات د شپې نه فسبح تسبیح کوا واطراف النهار په طرفونو د ورځ کې تسبیح کوا په طرفونو د ورځ کې تسبیح کوا او د آناء الليل کې وی تهجد هم دی ښا ځکه چې دام د شپې په وخت کې کیږي و اطراف النهار تسبیح کو د الله تعالی په اطراف د ورځې کې لعلک ترضا خایږي چې ته راضي شې د الله تعالی نه ها خیال کړه دا یعنی مطلب دا دی چې اوقات ژوندۍ کا په عبادت سره ولا تمدن موجدوا عینک استرګ خپل الا ما هغه دولتونو ته متعنا به چې موږ پاغه سره پیدا ورکړی دا ازواج منهم دلو د کافرانو ته ها خیال کړه دغه دولتونو د خلقو ته سترګې موږ دوا ها زهرت الحیات دنیا چې دا زینت د ژوند د دنیا ده نه نفتنه مو چې مونږه په فتنه کې واچو دوی په سبب دغه دولت سره ها په فتنه کې واچو دوی په سبب دغه دولت سره دینه معلومه شوله چې دولت د محبوبیت نه نه ده چې چاله الله دولت ورکړي دا ګنده کې محبوب دی ها ډیر کرته دولت د انسان د پاره شي د مؤمن د پاره خطر جوړ شي خطر جوړ شي د هلاکت سبب ولا جوړ شي دې وجنه حدیث کې راځي ان اخوف ما اخاف ها خیال کړه ان اخوف ما اخاف ډیر د یری شي چې زه په یریګم ما یفتح الله لكم من زهرة الدنيا هغه دولتونه دي چې الله تاسو ته پراخه کی ها دا د ډیر د یری یو شیز دی خیال کړه دا ډیر د یری یو شیز دی خیال کړه او په تفسیر ابن کثیر دا حدیث راغلی صدیقه ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح الله لكم من زهرة الدنيا دغه د دنیا د زیب و زینت دا ډیر خطرناک شی پوه شئ او یو حدیث کې مرادي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي و انسانا زما عبادت تزان فارغه کا املا صدرک غنان سینه بل د غنان ډکا کما ها سینه بل پیسې بل سره یو نه زړه بده سي زړه بده خوشاله زړه بده د سند د کما د غنان واسد فقر کا استا فقيري به ختم کا ها وان لم تفعل کدا کار دی ونه کو خیال کرا لکنه یعنی عبادت ته ځان فارغ نه کو نه ملأت صدرک شغلا ها ستا سینه بده کارونو نه ډکا کما د فکرونو نه ها ولم اسد فقر کا فقيري به ختم نه تفسیر ابن کثیر دا حدیث هم راغسته ها مطلب دا چې دا مال چې ده دا ذریعہ د صدا ذریعہ د خوشاله نه ده لنبتنا ورزق ربک خیر رزق رب ساجره دا ډیر بهتر دی او ابقا همیشه دی دا الله رزق همیشه دی او د دنیا رزق د لکسات وامر اهلک بالصلاه حکم کوا اے حبیبا خپل اهل بیت او تدمانځو ها پخپل امنس کوا دې ته زمانځه وینا کا واستبر لعبا علیها پخپلم پابندی کوا په دې باندې ولا نسلو کرسا نو غواړم ستاسو نه رزق ستانه رزق نه غواړو اے حبیبا ها ستانه د رزق طلب نه کوم ستانه د څه طلب کوم د عبادت نحنو نرزق مونږه رزق ترکو تا ته د رزق چنانچه نبی علیہ السلام هیڅ کسب نه وکړي د نبوت نورستو نبی علیہ السلام کسب نه وکړي ها رزق به الله تعالی په غیبی اسباب ورکاو والعاقبۃ للتقوا او عاقبت چې للتقوا د پاره د سده عاقبت د پاره د تقوا دی د تقوا انجام دا ډیر بهتر دی نبی علیہ السلام په د نبوت نمخ کې ها ګډي بيزي سره ولې کار به کو خو چې کله نبوت ته ورکړی شوی بیا نبی علیہ السلام د دنیا طلب نه وکړي وقالوا اويل دي کافرانو لولا ياتينا بآية من ربه ولنرى ممتع معجزه د جانب دربنا ها مشرکان وی کوم معجزه چې مونږ غواړو اده راشي کنه الله فرمایي ها دا چې ډېر معجزې راغلي دي ها خودي ایمان نه دراوله اولم تاتم آیات راغلي دي تا بینت ما فی الصحف الاولى
هغه معجزې چې په صحیفو لمبو کې دي هغه معجزې چې په لمبو صحیفو کې هغه ذکر شوي دي ها خیال کړه او بلکې دغه صحیفې په خپل دا سوي دا معجزې وي ها پیغمبرانو ته وختن په وختن دغه صحیفې راغلي دا د نبوت شهادتونه ولو ان اهلكناهم کچتمون هلاکو دا کافران بیا کچتمون هلاک کړي وې دا کافران الله فرمایي چې دا قرآن دا مې ولې راولېږه یا دا پیغمبر مې ولې راولېږه کدا مې نه وې راولېږلې دي کفارو به وي خدایا مونږ دې په تیاره کې پریښو مونږ ته د هدایت کتاب نه و راولېږلې کله چې هدایت کتاب دې راولېږلې وې نو مونږ به ضرور ایمان راوړو نه الله فرمایي کچته مونږ هلاک کړي وې دا مشرکان بعذاب فیو عذاب سره من قبله مخکې د قرآن پاک نه لقالو دی بویل ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تاول نه را لېږه مونږ ته رسول فنرتب آیاتک چې مونږ تابعداري کړې وې د آیاتونو ستا من قبل ان نزل مخکې د دې نه چې ذلیل شو د ذلت نه مخکې به مونږ ایمان راوړو ونخزا قبل د دې نه چې مونږ رسوا شو قلت وتو ای حبیبا کل متربص ټول انتظار کوي ها مؤمنانو من انتظار کوي او کفارو من انتظار کوي فتربصوا تاسو انتظار کوي د عذاب د الله تعالی فتعلمون تاسو به پوه شئ من اصحاب الصراط السوي څوک دي خاوندان د چي دي لارې د چي دي لار خاوندان څوک دي ومن اهتدى او څوک دي هدایت والا ها تاسو ته انجام معلوم شي چې هدایت والا څوک دي ها او چې کوم دینه تبا گمراهي والا څوک دي بسم الله الرحمن الرحیم